ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په اخر زمانه کې چې زما امت به د فساد نه ډک وي ډک په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو نبا په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري اسمر لوی ثواب دی په اخیره زمانه کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي دا ځکه دومره ثواب لري الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته او په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 اعمال ذکر کړی دي چې دا 3 اعمال چا وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا انسان جنتی دی مختصر 3 اعمال دي خو جون تراوستل پکار دي او چې دا 3 واړه اعمال په جون کې راوستل نو یقینا تا په شریعت باندې پورا عمل وکړو باغی کې یو حلال رزق ته دویم د سنت تابعداري دا او دریم خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ ساتلی نو دا 3 اعمال چې د وکړل یقینا چې تا په شریعت باندې پورا عمل وکړو نو چې په شریعت تی پورا عمل وکړو نو ته الله تبارک وتعالى جنت ته داخل کړي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اکل طیبا چاچ حلال روزی اخوڑلا خپل رزق حلال کو
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وعمل فی سنت، په سنت باندې عمل وکړو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وامن الناس بوائقه، خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو، چاته تکلیف ورنکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو، دا جنتی انسان دی. نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي، خو که وکتې شي نو دا ډیر وسیع معنی لري، ډیر لویه معنی لري. په هغې کې د حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول سیز بیان کړی دی، من اکل طیبا، چا چې حلال روزي وخوړله، خپل روزي حلال کړله. ځکه چې ستا روزي حلال نه وه، حرام وه، الله تبارک وتعالی ستا یو عبادت هم نه قبلی بیا. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کمې ګیډې ته چې حرام یوه نوڼۍ لاړه، الله تبارک وتعالی د دغه انسان څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلی. یو عبادت الله تبارک وتعالی د دغه انسان نه قبلی، کومه ګیډه که چې حرامه نوڼۍ پرته وي. دې وجې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلاله کړه، د تمامو عباداتو دارومدار دا په حلال روزۍ باندې دی. روزي چې د حلاله وه د دې ډېرې زیاتې فایدې دي، او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خو دا دی چې الله د عبادات نه قبلوي. روزي د حرامه وه، الله تبارک وتعالی د یو عبادت هم نه قبلوي. په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان یې دا دی چې ستا به صحت خراب وي. کم سړی چې حرام خور وي تاسو وګورئ په هغه کې قسمه قسم مرضونه وي، قسمه قسم مرضونه پرې لګېدلي، په خپله به هم صحت خراب وي. دویم چې کم حرام روزي دی په کمو بچو باندې خورئ، دغه بچي به د ده تابعدار نه. دا بچي چې رالوی شي دی خو د دې بچو دپاره حرامه کوي که نه، خو دا بچي به د ده تابعدار نه وي، دا بچي به د ده نافرمانه وي. د دې بچو د لاسه به دی ډېر بېعزته ورځ تېروي، ډېر په تکلیف به د دې بچو د لاسه. کم سړي چې په خپلو بچو باندې حرامه روزي وخوروله. درېیمه دا دی چې د ده کور والا د ده بیبي به نافرمانه وي، ځکه هغې بیبي ته یې پته ده چې دی د الله نافرمان دی، نو په داسې انسان باندې بیا زه څه کومه. د الله پروا دی نه کوي، حرام روزي راوړي، نو د دغې ښځې د دې خاوند د دغې ښځې په زړه کې بیا د دې خاوند عزت هم نه وي، چې کومې ښځې ته پته ولګېده چې زما دا خاوند حرام خور دی، نو د داسې ښځې په زړه کې بیا د خاوند عزت نه پاتې کېږي. نو درېیم نقصان یې دا دی چې ښځه به هم څه وي، نافرمانه به وي، نافرمانه. نو د حرامې روزۍ ډېر زیات نقصانان دي، په خپله به هم خرابي، اولاد به دې هم نافرمانه وي، ښځه به دې هم نافرمانه وي، په معاشره کې به دې هم څه عزت نه وي. او حلاله روزي چې دې خوړله، الله تبارک وتعالی به دې عبادات قبلوي. یوه نغده فایده دا ده، عبادت به دې قبلیږي. دویم دا دی روزي به لږه وي، خو زړه ته به دې سکون وي، آرام وي، چین به وي، خوشحاله به یې په دې خپلې روزۍ باندې. اگر چې لږه ده خو حلاله ده، ته به پرې رضا یې، خوشحاله به یې، ضمیر به دې مطمئن. نو اوله خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړې ده، من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلاله کړه، حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، چا چې په سنتو باندې عمل کو. عمل
ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په آخر زمانه کې چې زما امت به د فساد نه ډک وي ډک په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو د سلو شهیدانو نبا په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري اسمره لوی ثواب دی په اخیره زمانه کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي دا ځکه دومره ثواب لري تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده نن سبا ګیره هر سړی پرېښودی شي نشي پرېښودی دی فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرېښودی دا در چا کار نه دی دا ډېر ګران کار دی دارنګې هغه نور سنت خو پرېږده په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي فرض کې د جومات نه تښتي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي په ګناهونو کې گرفتار شي په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې سل شهیدان لري او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیفنا د تکالیفنا محفوظ شي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي دا کامل مسلمان دی مطلب دا مسلمانان خو ډیر دي خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي او نه په لاس باندې تکلیف ورکوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا مطلب دا دی چې دا سړی جنت ته تللی دی د جنت ته تللی دی داسې د جنت ته تللی یقیني دی نو دا ډیر جامع حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي من اکل طیبا چا چې حلال روزي وخوړله یوه خبره ځان یې د حرامو نه وساتو او دویم نبی علیہ السلام فرمایي وعمل فی سنت په آخر زمانه کې د فساد دور دی خلک د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي عمل کوي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شوی دی دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود وي الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو مونږ وایو چې یاره دا بل انسان به څنګه په تکلیف کیږي دته به زه کم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به پخپله پریوزي کله چې د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به پخپله گرفتار کیږي بل مسلمان ته کندې مه کنه عبدالرحمن بابا وایي کنه وایي کوې مه کنه بل څنګه دی کوی مکنه د بل سړي په لار کې چریستا به د کوی په غاړه لار شي پخپله به پکې بیا پریوز بیا پخپله په دغې کوی کې گرفتار شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو کو هغه کافر و کو مسلمان و کو هغه مشرک و کو هغه یهودي و تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغلی دی
نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کړو ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کړو او په لاره کې یو کوې وکنسته د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو لښتې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله کچه غاړې ورله جوړې کړې نو دی به وایي چې دا لاره ده نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته ورتاو شي چې ښکته ورته ورتاو شي په تکلیف به شي په دې کې به ننوځي یا به پې بیا موږ د پاس څه ورتاو کړو نعوذ بالله نعوذ بالله مړ به یې کړو موږ به خلاص شو نعوذ بالله دا یو سازش یې جوړ کړو ځان یې بیمار کړو کوې وکنستو بیا نبي علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی ابو جهلو نو تماشې له نه ورښکاره کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو ابو جهل خوشحالېده زه چې کوې مو ته کنستی په دې کې به ورته وشي چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبري علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نه شي مخکې لاړ نه شي ولې وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړه مخکې لاړ نه شي نبي علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو چې واپس شو ابو جهل خبر شو وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو بیا واپس شو هغه ډېر زیات وارخطا شو وی ښه دی زما کور ته رانږدې شي نو بیا څنګه واپس شو دا خبره تېره شو خو رامنډه یې کړه چې د کور نه یې رامنډه کړه دا تېرو چې ما په لاره کې کوې کنستی دی چې رامنډه یې کړه بس په هغې کوي چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله کوې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوي په غاړه لار شي رامنډه یې کړه په کوي چې خپه کې خو د په خپله ورته ښکتله چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو هله ابو جهل کوی ته ورتاو شوی ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لمدېږي چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي دا د نبي علیه السلام معجزه وه خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو ابو جهل د کوی نه نه ویستلی کېږي خلکو وس یې وکړې ابو جهل ورته ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه نور راله تکلیف راکوئ د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ په خاورو کې خو نیم پټ کړمه نور تکلیف راکوئ تاسو ما نه شئ ایستی ستاسو کو ډېر وس یې وکئ ما نه شئ ایستی وی څنګه وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کوې کنستی هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نه شي ایستی هغه پسې سوال جواب وکړئ نبي علیه الصلاة والسلام ته وویلی شو وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نه شي ایستی راشه هغه روباسه نبي علیه السلام ډېر مهربان و ډېر رحم دل و په زړه ډېر زیات نرم و وی ټیک ده اگر چې دا کوې د ما ته کنستی و اگر چې دا سازش د ما ته کړی و خو زه به یې روباسم هېڅ خبره نه ده چې د کوی غاړې د نبي علیه الصلاة والسلام راغی عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې یو شرط نه چې څومره شرطونه وای ټول درله منمه خو ما د دې کوی نه خلاص کا دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه خو د دې ځای نه مې خلاص کا وی څه شرط دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي الله به یو مني ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني ایمان به راوړي وی زه یوازې نه دا ټول قوم مې په تا ایمان راوړي خو ما د دې ځای نه وباسه
ایمان در باندې راوړم وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابوجهل له جدي کا وکړه بره د کوهي نه راوخېږه چې بره یې راوخېږه که نه چې څنګه راووته نو نبي علیه الصلاة وسلام ته یې وویل یاره څه لوی جادوګرې ښه څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي. کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. نو ابوجهل چې څنګه د کوهي نه یې راوکاږو ویره ډېر لوی جادوګرې ښه غټ جادو دې کړی و غټ جادو دې کړی و. الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه الصلاة والسلام دا سازش چاته جوړ کړو د نبی علیه السلام د کوهي د ورته اولو الله پکې پخپله ګریفتار کړو. ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاته چې د بد تدبیر کو په د تدبیر کې به پخپله ګریفتار کېږي. چاته د کنده کنسته په د کنده کې به پخپله غورځېږي. بل ته کندې مه کنه بل لخپې مه وهه پخپله به رسوا شي او ذلیل بشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کیجاو کې دن نه کوله دن نه تاسو مخکې لیدلی کیجاو باندې به پردې وي یو ډولۍ غونته به وه د خلکو نه دا ګناه په دې کیجاوه کې دن نه په دې ډولۍ کې کوله په ګوټ کې کوله خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود و. نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي. د خو دا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو. الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټېږي. بل انسان ته تکلیف مه ورکوه بل انسان ته ضرر مه ورکوه. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سړی و مالدار چې نوم یې قارون دی. بعضو علماو لیکلی دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و بعضې و چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و. دی منافق و په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی د زړه نه یې نه و منلی او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و بېدریغه مال. مورخینو لیکلی دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کمې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات په یې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندې ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. پسونو اوښان پسونو اسونه تاریخ لیکي وي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی پسونو الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و خو مورخینو لیکلی دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو سودخور و قارون سودخور و دا مال یې ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه هلکه پلانکي تاریخ له بره بیا لس ډبره پرې راکوي لس ډبره به راکوي ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکوي یاره ما سره خو نشته ښه پلانکي تاریخ ته به 100 ډبره راکوي بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي پیسې به ورو ورو ختي یعنې ده به چې قرض ورکو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو لس پسې خیږي نو دې ته بیا لږې لږې اصولې او قرض ختمېږي نو ځکه چې په بره روان دی نو یو سودخور و دی سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبوره د هغې نه به د 3 د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان
او بیا به په واپس ګران خرڅول. سم داسې کېږي که نه، پس نه به ارزان اخیستل د مجبور زمیندارونه، نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پې ګران خرڅو. دویم به دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک ډوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده مال یې په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلی او غریبانانو له ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو دوی وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس را باندې زکاتونه هم ورکوي. ته خو د ځان پته وکړه نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وی د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې، غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې. د یو تن د دوو تنو د دریو تنو د ګرځولو چابیانې نه وي، هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي. بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت خو ډېر مال یې که نه، نو پای کې خو به څه لږ زکات نه و، پای کې خو به ډېر زکات و. نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ، نو ده وویل وی ښه ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته دی چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکی پې ډېر بد لګي. ته ورته وایې زکات ورکه، دا ټکی پې ډېر بد لګي او هغې علم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي، او چې چېرته رانغې که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه، هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله. دا زکات یې د سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیه ټیک شي که نه، ځان له دې کار کتلی، څوک دله اشر له راځي، څوک دله غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه. زکات یې راسره کېږي نه، ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي کو تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي، نو دا 2,500 دي پکې نه وي که نه. نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده. او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی، مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ ښامار جوړ کړي. شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي ګنجی مار، ګنجی مار، ګنجی به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخیږي. دغه ښامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی او دله به ټاکونه ورکوي، ټاکونه به دله ورکوي او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه، زه په حقیقت کې مار نه یم، ښامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې را باندې کلکې کړې وي. انا مالکه، زه ستا مال یم، و انا کنزکه، زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو. الله تبارک وتعالی و زما نه ښامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی یم. میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو د یو ښامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط. دی وایي زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام یو ځل یې وفرمایل ستاسو خپل مال خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی؟ خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی؟ صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر خپل مال خپلې نو،
سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی د الله پاکه پیغمبره د نبی علیه الصلاة والسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاکه پیغمبره د خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو دا مال پکې کم یو دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو وارثانو ته پاتې شو که نه د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو وي دا پلانکی شی زما او دا بل وي دا زما قبر له ورتلم نشته دی دلته به دې په مال باندې جګړې شروع شي نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایو وی خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو د ځان نه دې مخکې ولېږو دکه ستا مال او کم چې دې مخې ته لېږلی دی او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی هغوی ته پاتې شه د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې درې څیزونه ځي درې څیزونه ځي کم ځي مال ورسره ځي اهل و عیال ورسره ځي عمل ورسره ځي دا درې څیزونه ځي مال ورسره ځي مال څه شی دی په کم کټ کې چې اغستی دا مال دی دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی مال دی نو چې کله مړی د پن کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ هغه کمبل ته هم راوړئ هغه کټ ته هم راوړئ مال ته هم واپس شي اهل و عیال ته هم واپس شي پلار یې اغستی هلته په یخو خاورو کې کېږده زوی ترې را روان شي زوی اغستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږي پلار ترې را روان شي اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي ډېر خوږ خاوند ډېر خوږه ښځه ډېر خوږ بچی وي هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي نبی علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي اهل و عیال ته هم واپس راځي صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی دا عمل دی چې هغه ورسره دی قبر ته لاړو دی زما مال او زما مال زما مال او زما مال دا کمبل در سره هم سبانک دی په قبر کې وایي څه شي دی دغه تګ دی هسې به یې وایي نه خوري نو ولې خرابوي دا کمبل هسې وایي نه خوري په دې قبر کې هسې ورستېږي دا کمبل ورسره سرک دی کور ته یې ترې راوړی دا خو موږ نوی کمبل لا اغوستی و د صندوق نه داسې ده که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مه کلک کوئ خبره مې څه کوله نو موسی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون وی یاره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه الصلاة والسلام ته ویل شو سړی خو لږې ګډې وړې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه الصلاة والسلام لاړو ووایي که قارونه الله ډیر مال درکړی دی ډیر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو ضد واغستو یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کرلکار وکړي چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې به پاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پې خلک کوي نو قتلونه پې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې او به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي دومره لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا ورسره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستي پیسو څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته هلکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه سبب دې تې لیدلی نه هېڅ هم نه ولې دې ویشته ما له په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي
نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه نه ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وي یاره موسی علیه السلام په دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ په کې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم دې خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو زه چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی و چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسېدو بیان یې شروع کړو پلانکی ګناه داسې ده پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلې کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاسېدو وی هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام کو زمان هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکېږي وی ښه کو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسارو وي او په دې کې یو جینۍ پاسېده وي موسی دلته و چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې پې تهمت ولګو تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې اخو پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی ګناه د پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس و پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوست اوده شومه چې سهار غونته کې ټایم کېده وي هغې ملګري زه راویښړم چې پاسه مله ته خو ودی وي ما ورته چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وی چې ختم شوی دی ته لا ودی نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلی نه مې اورېدلي دي الله اوده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ وي هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعی د خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک ووایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي موږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن ووایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولي صاحب په خپله لګیا موږ ته خونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویله موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل درکړی دی ته رښتیا ووایه چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وې چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې اخیستې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګو موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېدو قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه دا زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي چې
چې یو کار در پکې نه یو خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکړي. موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو. لاس یې اوچت کړو وی الله دا قارون تباه کړه. الله دا قارون تباه کړه زما په عزت یې حمله وکړه. فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه شو. د خپو نه یې راونیو. قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا. موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه چې نور یې راوکاږه نامه پورې راوکاږو. قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا. موسی علیه السلام یې ځمکې نور یې راوکاږه نور یې راوکاږه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو. الله یو ځلې موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایلي موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ښه ډېر بېکاره سړی و. ګوره تا ته بار بار چغې والې چې ما خلاص کا ما خلاص کا نه که نه الله د معاف کېدو نه و که نه ګوره په ما یې تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل که دې رزیل ما ته یو ځل چغه والې وه چې الله ما خلاص که ما خلاصوم خو ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والې چې موسی ما خلاص که. الله دومره مهربانه ذات دی ښه. که ما ته یو ځل ویلی وی قانون کرے چې الله ما خلاص که دی ما نه ځمکې نه بار ته ایستو خو هغه ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والې چې موسی ما خلاص که او ستا پې ترس نه راته نو تا به وي ځمکې راوکاږه. الله قارون د چا خلاف سازش کړی و؟ د موسی علیه السلام. الله په خپله رسوا کو په خپله د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو. الله د بل چا خلاف سازشونه مه جوړوئ بل چا ته کندې مه کنه په بل چا تهمتونه مه لګوه د بل چا د عزت سره لبې مه کوه. الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته. د چا عزت ته خرابه او الله به د خپل عزت خراب کی. پردی کور دی ورانه او الله به د خپل کور روان کی. ګوره یاد وساته د بل بچی دی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کی. ګوره یاد وساته دوه وروڼه دي جنګول د خپل وروڼو سره په خپله په جګړه شي. یاد ساته الله. نو حدیث مبارک کې څه من اکل طیبا چا چې حلال روزي خوړله وعمل فی سنت فسنت باندې عمل کو. دریم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلکو ته تکلیف نه ورکو. نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان څه دی جنتی دی. الله تبارک وتعالی دې مونږ کې دا اعمال راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.